خان د کراچۍ نه. او زه یم سکندر خان د پېښور نه. او موږ دلته ځکه راغلي یو چې استانبول دی. نن به موږ تاسو ته ښایو د استانبول ښار په یورپ کې په ترکیې کې زموږ سره اوسئ. زه یم ولی خان او زما سره دی سکندر. نو راځئ چې تاسو ته استانبول چکر درکړو. اوس د روټۍ ټایم د استانبول کې او زه او سکندر روټۍ خورو او دا روټۍ دلته کې ډېره زیاته ارزانه ده وروره. په څو ده یار ده؟ دا تقریبا دا ټول چیزونه چاول او دا لوبیا سپینه او دا سپیګټي دا کیر او دا کیر دا د پاکستانیانو 200 روپو صرف 200 روپو $2 هم کړه. $2 دومره ارزانه ده وروره استانبول نو. او د زرم غواړي نو بس ها د زرم غواړي بس بیگ میک په شا کوئ او ځان راورسوئ Atatürk Airport'ta. Neler gelecek? اوس موږ استانبول کې په ټرین کې ناست یو میټرو ټرین کې او سفر کوو. ډېره مزه کوي. وروره سکندر ته ووایه که یار د ټرین ایکسپیرینس باره کې څه ووایه. مزیداره خبره لاندې هم ټرین او باندې هم ټرین او ټیکټ به د ټرین لاندې نه تلي او بیا بر راځي او بل ټرین کې کېنی. سړی حیران لړ شي چې بر راوخېږي وروره اسمان ټیکټ به لاندې انډرګراونډ راخلي 2 فلوره لاندې. الکه شندریا ته بیخي هر څه تبصره نه کوې. یار دراصل زه شوق کې یم دې وخت کې ایکسپلوریشن کوم ځکه چې استانبول کې مې دویمه ورځ ده او دا چې ځي ته نه راځې لکه ډېر ښکلی سیسټم یې اوسه پورې شوق یې اوسه پورې مطلب دا سیسټم یې ګورم ډېر خرابانې لګي. زه یم چې دا په پاکستان کې ولې نشته موږ ولې جنګ له مسجد کې انقلاب لیدلی یو. ته ګوره دا وږي ملاویږي او دا د دې وږي ارزي کې دي ګوره چې چېرته دا وږي او به سویسته په خیر وږي ملاویږي وروره او په 80 روپیو وږی مطلب او ګرم راوړه یا دا به 2 راوړه دا ډېر مزدار 2 راوړه جنازه چې مې د کوره ګورته وه اوس موږ سلطان احمد مسجد ته راغلي یو. دا شاته بیکګراوند کې تاسو ته ښکاري دا په 14مه پیړۍ کې جوړ شوی یو مسجد دی او دا ټوله چې کومه علاقه ده د دې نوم هم سلطان احمد دی. نو په دې کې ډېر داسې نور ځایونه هم دي نور شیزونه هم دي خو د ټولو نه زیات چې کوم خلک ورته راځي او نندارۍ کوي نو هغه دغه چې کوم مسجد دی تاسو زموږ شاته کتلی شئ سلطان احمد مسجد. دا ډېر غټ مسجد دی 14مه پیړۍ کې نه 300 کاله مخکې جوړ شوی او دې ته مخامخ چې کوم دی هایا صوفیا میوزیم هم دی او ورسره بیا ټوکپاپي پیلس دی. نو چې کوم د خلافت عثمانیه چې کوم دی د هغې زیاتره شکلونه هم دلته استانبول کې وروره د پیشوګان هم دي دا ښایسته ښایسته ترکیش پیشو ترکیش پیشو وګورئ او خلک ګوره دلته پیشوګانو سره او سپو سره او د انیمل سره ډېره مینه محبت کوي. نو تاسو هم د دې سره مینه محبت پیدا کوي. دا خلکو سره پټوانه هم باسي ګوره سلیبریټي پیشو ده پیشو نه دی سلیبریټي ده. په دفتر کې دې وخت کې نسکافه کافي نسکافه کافي دا په څو ده؟ راتل ما یو 11 روپۍ ورکړي د دې په دې کې دا هم دا 3 روپۍ کافي نشه صحیح ده 3 روپۍ کافي. چې ترکی ته راشي او دا آیسکریم ونه خورې که نه د دې چې کوم ټریډیشنل آیسکریم دی چې دا ونه خورې نو ما ته نه ښکاري چې ته ترکي ته راغلی بیا. اوس موږ ټرین ته انتظار کوو د سمندر غاړې ته روان یو. هلته کې تاسو ته سمندر او د چې کوم دا کښتۍ مشتۍ دي دا درته ښیو. دلته په استانبول کې 50 روپۍ ټکټ میلاویږي د کارت د ټرین. یو سفر پکې کولی شئ تاسو یو ځل سفر کولی شئ.
اوس مونږ د جاز ته راوختلو دا یو غټ جاز دی کروز دی او په دې کې چې کوم دی مونږ صرف 15 روپۍ ټکټ اخیستی دی او استانبول کې دا ضروري دی استانبول سمندر کې تاسو ګورئ او د استانبول د سمندر نه خوند اخلئ بل دا چې موسم ډېر مزیدار دی او دومره زیات مزیدار دی یخنۍ نه هم ځانونه راټول کړي دي اور بالکل چې کوم دی خپل حال د ویلو نه دی باقي تاسو د نظارې وګورئ اوس مونږ د غټې کښتۍ نه راکوز شو او زما په خیال کې مونږ ایشین سایډ ته راغلو دا ایشین سایډ زما په خیال کنفرم نه دی خو ما په خیال هغه ځای نه مونږ چې کوم کښتۍ کې رالو 10-15 منټه لاره مو وهله یار د ماحول سره کوم دی هلته راوچا نه زه جیوګرافیکلي وایم جغرافیه حوالې سره چې مونږ د ایشین سایډ ته رالو زما په خیال خیر چا نه تاسو موږ کنفرم دی اډینس صحیح انفارمیشن ملو شي مونږ ته ووایه تاسو اوس ماښام ټایم شو موږ دلته د استقلال سټریټ ته راغلي یو دا ډېر مشهور سټریټ دی که تاسو استانبول ته راشئ نو دا سټریټ خو تاسو بالکل مه میس کوئ او په دې سټریټ کې څه خاص خبره ده خاص خبره دا چې دا یو 3-4 کیلومتره اوږد سټریټ دی واک کولی شئ ماښام ټایم کې خاص کر راځئ ماښام کې دلته کې ډېر زیات راشي خلک ډېر زیات راځي او د دې مثال لکه زه تاسو ته در کوم یو ورکوټ شان دی څنګه چې مری کې مال روډ دی هغه د دې جسټ 5% دی او ویډیو دلته ریسټورنټ دي وروره ښایسته ښایسته ریسټورنټ دي دکانونه دي برانډز دي خلک دي د دنیا د هر ملک خلک به تاسو ته دلته میلاویږي د شپې ټایم کې ډېره زیاته مزه ډېر زیات رشي او خوراکونه دي میلې دي کلبونه دي مطلب هر هغه شی او بل دا چې دا په یورپ کې دی تاسو دې سټریټ باندې ګرځئ نو تاسو ته به د یورپ اصلي چې کوم دغه دی احساسات دي هغه به تاسو ته میلاویږي تاسو کتلی شئ دا سټریټ دی وروره د خلکو ډریسینګ د خلکو لاین سټایل ګرځېدل او هر څه لکه مطلب هر څه دا څه دی لکه پیده د ترکیش فارم او پیزا ها بسو ده دا زما په خیال وایي 33 بس ساده روهیل او صرف سلور ټریډیشنل ترکیش دا وګوره دا پیزا وروره دا خوراکونه او دا شی نه ده صرف په $4 باندې دومره غټه پیزا ورکوي دا وخت مونږ راغلي یو ګرانډ بازار ته د استانبول یو داسې بازار دی چې دې بازار ته د دنیا خلک راځي او په دې کې شاپینګ کوي دا یو تاریخي بازار دی 1500 کاله زوړ بازار دی د اوتومان امپایر په
دور کې دا جوړ شوی دی او د دې سټرکچر ډېر یو تاریخي سټرکچر دی دا چت لګو خایا او ټول سیل بازار دی لکه چت دی پورا چت دی په ټول سیل دی او دا دومره غټ بازار دی چې بده کې وته ورک شي کندرې ضرور غنټه مو ګرځېدي نو د اخري اند نشته ډېر غټ یو انتهایی د بازارونو پلار دی دا او زما په خیال دی چې تقریبا هر څه ملاوي خو د خوراکي او د جولري وي او کارپټ وي قالین وي جرسیانې وي شرټونه وي هر ګن بلا د شاپینګ نه واخله هر انټیک شی یونیک شی ټریډیشنل سټاف او دا غي نه علاوه چې کوم دی په دې کې وتاسو ته دغه هم ملاويږي لکه دا خوراک مراک چیزونه هم ملاويږي نو بس دې تراغلو اوس ګرځو بګي Your mistresses. په استانبول کې به ترکش چای چې کوم دی نو دا ډېر ضروری دی دا به نه هېروئ دا به لازمي یو ځل څکئ یو ځل به ټیسټ کوئ ښه نو وروره موله امید ده چې تاسو به دا ویډیو ډېره خوښه شوې وي که تاسو دا ویډیو د استانبول والا خوښه شوې وي نو لایک ورکو په لایک باندې خو تاسو څه پیسې نه روسي مړه وشه بس لایک ورکو دې ویډیو را او موله په کامنټ کې تاسو یایو چې دوسه په پښتو کې تاسو لا ویډیو مونږ نوري جوړې کو کنه نو مولا اجازه راکو د استانبول نه ډیره مننه چې تاسو دا ویډیو وکړه څنګه راته خورا کړم مزدورو خړلې یما زه خود لندن مسافر خړلې یما زه خود لندن څنګه راته خورا کړم مزدورو خړلې یما زه خود لندن مسافر خړلې یما زه خود لندن